أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله العظيم وقال الله تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شريف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم ډیر مبارک محفل له د قرآن عظیم الشان ختم شو او بیا په رمضان مبارک کې شو دواړه عظیم الشان سيزونه یو ځای شو روزم عظیم الشان قرآن عظیم الشان محترم دواړه په قیامت پر ورځ باندې سفارش کوي پیغمبر اسلام والسلام فرمایي الصيام والقرآن يشفعان يوم القيامه قرآن مجید بندا قیامت پر ورځ باندې سفارش کوي او روزه هم د قیامت پر ورځ باندې سفارش کوي قرآن مجید په الله دربار کې ودرېږي عرض وکړي چې یا الله ری روزه کې زده رښتینی ما دې خپل کړو ما زما تلاوت کړو یا الله دې ته سفارش یا الله دې بخنو کې او د قرآن سفارش په قبليږي محترم چې کوم ملګرو قرآن مجید وریدو وویلو چام به حصہ وښتا ان شاء الله د قیامت ورځ به الله جل شانه په دربار کې دا قرآن مجید سفارش کوي او داسې سفارش کوونکی چې سفارش به قبليږي القرآن کلام الله قرآن د الله کلام دی د الله خبرې دي چې د قیامت پر ورځ د الله سفارش کوي د چا باره کې بګی دا چا باره کې وای چې څوک راخلی څوک ور باندې عمل کوي څوک تلاوت کوي سفارش کوي سو سړی دی په ځان ته سفارشي تیار کړي کنه تیار کړي روزه 13 شمه قرآن مجید رښتلې کنه رښتلې روزه 13 شمه په ختم کو روزه 13 شمه خپل سبق نه ویلې تراو کې مې ورته بو نه لري کرا سره وی خو سفارش کوي او قرآن سره نه ویني بیا به سفارش کوي محترم قرآن مجید به د قیامت پر سفارش کوي او چې ویلې دی وی اورېدلې دی وی او ور باندې دی عمل کړی وی او روزه هم د قیامت پر سفارش کوي الصيام دا هم چې د قیامت پر سفارش کوي الله ته وایي الله د ټول ورځ خوراک نو کړي دې په دې باندې قادر او چې د پټ خوراک کړي او سلخانه کې کړي وي پټو کې کړي خو یا الله د خپل خپل باندې کړي وا دوی الله ستا حکم دی یو سیزم نه خورم یو سیزم تر ماخه پر دې استعمال نه کو په پټه هم سونو خړل یا الله زاد سفارش کوم یا الله درو جنی ولوا یا الله بخنه ورتوږي الله جل شانه د قیامت په سخت ورځ باندې چې هر سړی په خپل قلوب کې ډوب وي هر سړی په خپل اعمالو مطابق په خپل قلوب کې ډوب وي د قیامت ورځ به الله جل شانه د عرش د سوري لاندې دسترخوان لګولي او هغه خلق ور باندې ناس دي خوراک کوي چې چارو جینی ولي اور دومره سخت ورځ چار سړی بربن سرتو سرخ بیا بلخوي او دار سړی بسترګي راوتلي بره وګوري او په داسې موقع باندې الله جل شانو د عرش د سوري لاندې دسترخوان لګولې وي او چې کوم خلق روجینی ولي وي دا خلق ته په دسترخوان لګیدلې وي په خوراک کوي اوس تو وایا چار روجینی ولي وي د قیامت پر ورځ الله جل شانو په دربار کې دا خلق دې ته نجات ملوشي محترم دا ډول سيزونه دا د قیامت پر ورځ سفارش کوي قرآن او روزه دواړه مونږ نه قرآن راخلو او نه روزي نیسو نن مې د جمعې بیان کوي د ملګرو د اکابرو رمضان مې ورته بیان کو زموږ امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه په رمضان کې 3 شپې ختمونه کول یو سار یو ماخام سار به شروع کو ماخام به ختم کو ماخام به ختم شروع کو سار به ختم کو او 3 ختمونه به تراو کې کول 3 سپاری به 3 شپې ختمونه به کول 3 شپې ختمونه نو خلک یو ته نو درې چې کاری سه رکوع د نیت ور پسې وتل ټول راځګر جوړا ګرځو اخوا یو سپاری د 2 سپارو ته درې نشو لګالي امت د مزدورۍ لپاره خطه کړو چې سار لاړ شو کنه داسې مضبوطی پیسې ګټو تر ماسپخینه پورې او بیا هم کې بعض ملګری د شپې پیسې ګټي ماسخام چې روزه ماته کینو کار ته لاړ شي بیا سار راځي نه روزوي نه تراویح شي نه ختم شي ټول شپه کارو کې پیسې ګټي دا بیان ما کړو په خپل جمعه کې ما چې کوم ملګری په رمضان کې کار کوي او د شپې کوي او تراویح نه کوي او ختم نه کوي دا ځلې کل ورکوم چې دا په ټول کال سر تندې نه لګي
ولی الله جل شانو وای چې په چا رمضان رالو د رمضان خیال ونه ساتو او د په الله باندې ځان ونه بخلو پیغمبر اسلام والسلام فرمایي جبرئیل اسلام خیرو کې ما بیامینو چې خدای غرب کی تباہ کی نو چې د پیغمبر خیری دی وای د جبرئیل اسلام خیری دی وای نبی اسلام ور باندې امین ویلي نو تبا بشي دا ته چا ویلي مړه چې تبا بشي رمضان رالو کال پس روزه راته ما د شپې کارونه کې کال پس رمضان رالو د ما د شپې دیاړه کې تا یو رسمه سي پیسې نه دي ګټلې ته اوس په رمضان کې شل کې ته شپې کار کې یا ته هم داسې ګرځې ته ویره ما خپې خوږي او زما چې روټه خورم بیا دا ډرکې راځي او ترې دی نشم دا باندې پای کوم ځای کې راغلي دي د شریعت دا مسله د دین یوسلم دین آسان دی چې کوم ملګري تراویح په ولاړې باندې کولی شي په ولاړې کوي چې کوم په عذر دی ورته په ولاړې باندې نشي کولی په ناستې کوي چې کوم ملګري یو رکعت په ولاړې کولی شي یو په ولاړې کوي چې کوم ملګري دواړه په ولاړې نشي کولی یو په ناستې کوي یو په ولاړې کوي د شریعت خدا مسله ده د شریعت مسله چې په ناستې باندې کولی په ناستې وکړه چې په ناستې نشي کولی په کرسۍ کې وکړه خو تراویح پرېښودل خو نشته دا څنګه مسلمانان دي جمعه تش ټوله محله کې هر کور کې لس کسان دي او په جمعه کې 2 صفه ولاړي یو نیم صفه ولاړي ولې مسلمانان نه دا مسلمانان نه دي دا چې ټورنمنت شوی په کندي کې ولې دا مسلمانان نه دي چې ټوله ته کې دی خو تراویح ولاړي دی خو ختم ولاړي ټول خلک رواني کرکټ ته رواني دا مسلمانان نه دي دا څنګه مسلمانۍ ده په نوم مسلمانۍ ده رمضان دې لپاره راغلی چې موږ په شپې کرکټ وکړو رمضان دې لپاره راغلی چې موږ په ټورنمنت وکړو نشته اسلامي قانون نشته شریعت نشته ته ما ټورنمنت کړو ته ما بیا په رمضان کې چې دکان کولاو کړو د شپې ته ما په رمضان کې بیا ټورنمنت کړو بیا ما قتل کنه ومونږ اسلامي قانون غواړو نه مونږ علما غواړو نه چې علما راشي ان شاء الله دا به تخیم چې کله اسلامي قانون رالو بیا مزه ګورم چې ما شپې څوک ټورنمنت کوي چې یو مې ته په چوک کې ځوړن نه کوم دا ته چا ویلي مخام د پسو بیا کوم چې چا دکان کولوي رمضان دې ته مونږ دکان کولوي رمضان دې ته مونږ نه ټورنمنت کې وردا رمضان د میاشتې د پر راغلی چې د شپې د خلک ګرځي او نه ټورنمنټونه کوي او بازار پکې لګېدلی ورو خوراکونه دي او تر شپې تر ناوخته پورې تر 3 بجو پورې لګیا دي رمضان دې ته وایي لا يبقى من الاسلام الا اسمه صرف د اسلام نوم پاتې چې مسلمانان یو نور د مسلمانانو څخه پاتې صرف بس دغه یو نوم پاتې په نوم باندې مسلمان یو مسلمان نشان زو دا مناسب نه دي چې رمضان راشي د شپې ټورنمنټونه کوي او د لارو کوڅو کې ګرځي جمعه ته خالی پروتي داسې مسلمانان دي جمعه په خالی پروتي ټول خلک په ختم کوي باندې نه چلیږي چې زه بیمار یم خو ټیک ټاک پیسو د لپاره خو ټیک ټاک پیسې ګټې شي د شپې کار کول شي د ورځې کار کول شي د شریعت مسله ده په روزه کې بلک کار چې روزه د پازاب نشي چې 1200 روپۍ ګټي کنه نیم کار کاوه شپږ سو ګټه تر 11 بجو پورې کاوه ځان منظور مته راو نن د مسلمان وي نو ما دا خبره کوله چې کم خلک په رمضان کې کارونه کوي د شپې مونږ د کار نه منې کوو مونږ لاړ شه تراونه پس لاړ شه 2-3 غنټې کارو خو تراویح مو پرېږده قسم در د خورم ما خلک ولیدل چې چا ماسختن تراویح نه کوي دکانونه به کولاول کنه او نور خلک په مسر ناستو ای الله پاک ذلیل کو رسوي کړ هغه دکانونه ختم شو الله وت اسباب برابر کا هغه سره اخلاص کړ پکیلان دې مناستو دکانونه خلاص الله کې ها دې رحم مگر اندر نہیں ان بطش ربک لشدید الله نیول ډېر سختي ته دامو چې زه روزي نه سما او زه تراویح کوم ته الله سوینا ته د پیغمبر امین والے پیغمبر خیری کړی دي چې الله تبای کې جبرئیل السلام خیری کې نبی اسلام باندې امین ویلي ته د پیغمبر اسلام والسلام امین والے ته بس څنګه ستاسو سره تندې لګي مردا ته چا ویلي چې تاسو سره تندې لګي ته دې ما تراویح مو ته ما روزي مونږ نيسا او ته د شپې چې دې ختم مکه او ته مو تاسو سره تندې لګي دا ته چا ویلي تا الله ذلیل کوي ټول کال به ذلیل کال پس رمضان راغلی پیغمبر اسلام والسلام فرمایي من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه چا چې د رمضان روزي نه وي د شپې په تراویح کې الله به ټول ګناهونه معاف کړي الله به ټول موته ګناهونه معاف کم دي ګناه پریزو څو ګناه پریزي د ځای پابندی نشته په رمضان کې سار خلک پښمنه کې ودش سار ځبې ته بیا ناراضي په غرمه را پاسي ودا الله بندا دا روزه دي د پراچ ته پکې خوبونه وکا نه روزه کې خوب وکا لږ خوب وکا دا په عبادت باندې ټکه دیګه با تراویح کې ختم بګه جمعات په آبادی ختمونه پکې وکا ذکر اسکار وکا تهجد وکا اشراق وکا نوافل وکا اوس پته بلایږي پته بلایږي اعتکاف روان دي اوس په ګورو چې څوک جمعات کېږي
څوک جمعه کې نه پته ولګي کنه د استاسو د ایمان اوس پته لګي چې څوک اعتکاف ته کینی حدیث مبارک علی پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په ټوله محله کې یو قسم کې نه ناستو اعتکاف ته ټوله محله ګناګار ټول محله ما دې ملګرو ته وختي وی کربوغه کې بداخله کې اعتکاف نه پره کربوغه شریف کې صدیق احمد سے په مردان کې محمد آباد کې په زرګونو خلک اعتکاف ته کیږي په امدادیه فیصل آباد کې بداخله لري اعتکاف د پر خلک داخلي دي فیصل مسجد کې دا بسترې ځای ته نه ملاويږي دلته خلکو د مینت سره کې اعتکاف ته کیږي اعتکاف ته کیږي د جرمني د لپاره تیاری د دوبۍ د لپاره تیاری یو کال د لپاره تیاری د یوازې مشاړه دشته کې به مو خپل جمعات کې اعتکاف ته نه تیار دا زموږ ایمان دی الله ته څه جواب ورکړي څه جواب ورکړي محترمو تاسو خوش قسمت د جمعات کې ختم شو زه خوشاله شوم چې په دې جمعات کې ختم شو ډېر زیات خوشاله شوم ان شاء الله اوس پکې اعتکاف تم کې نه هغه ملګری اعتکاف ته کې نه چې د سبق والی د عبادت والی غب شپ والا نه د اعتکاف احکامات دی غیز د کوي ای باندې موږ بیان نه کړی دي چلیږي روزانه لایو به چلیږي هغه ګوري چې اعتکاف ته وسوب کینی د اعتکاف مسائل څه دي د اعتکاف احکام څه دي په اعتکاف کې ډېر خبرې دي او دست وی او دست پنه تازه کې خلا باندې کنګالې ګیټ باندې باندې جمعات د ماشين بټنه باندې واخی سپیشل دی لپاره که پاسه اعتکاف د ما دا چا ویلي اعتکاف سبب خو نه نو اعتکاف ته ملګرو کینی چې د ټولي محله غاړه خلاص شي او دویم دا د اخیری روزي پاتې د اخیری روزي سم عبادت پکې کوم مزیدار خشته عبادت پکې کوي 15 وخت پکې مونږ کوي جای پابندي پکې کوي او تکبیر الله پابندي کوي او دا شان اعتکاف تم کینی او د اخیری شپې رونی کوي کم از کم چې شپه نشي رونو لګنای ما سوتل مونږ جمع سره سال مونږ جمع سره دا دوه مونږه جمع سره ټول شپې عبادت ثواب ملو چې ثواب سو کټی کنه دا سره ما سبق نه دی ویلي چې دا سبق نه سورۃ اخلاص درځي کنه قل هو الله احد درځي لویا د پوره ډیر ثواب درته ملو ویل شي سورۃ اخلاص په څه کوي ټول به وایي ان شاء الله چې قرآن مجید نه ویل درځم سورۃ اخلاص وایا د پوره قرآن مجید ثواب درته ملو پیغمبر اسلام والسلام فرمایي چې آیات کرسی سالور زلوی د پوره قرآن ثواب ورته ملو د پوره قرآن ثواب یاد کرسی چا سالور زلوی پیغمبر اسلام والسلام فرمایي چې څوک وای چې الله پاک دې زما غریبي ختم کړي چې کور د لاړ شي سورۃ اخلاص دی وای سلام دی واچي او سورۃ اخلاص دی وای قل والله احد الله به غریبي ختم کړي آسان عمل کور کې سلام سو کوي سورۃ اخلاص په سو چې ټول وو چې سر دندې مونږ لګي غریبي ده خدای غریبای علاج کوم پیغمبر اسلام خو له قرآن کې پیغمبر اسلام په مجلس سو دی واقع وای الله به چې غریبي ختم کړي چاته محتاج سو دی واقع سو کوي غپې شپې ولې نه موبایل کې ولې نه لګیا گیمونه ولې نه دا پبجي دا ولې نه محترمو ایسو خبرې مې ورته کې مرای بيخي کار نه کوي ټول ورځ بیان نصارم بیان ماسپخینم بیان مازیګرم بیان او تراو سبق بيخي مرای کار کوي دا ایسو خبرې مې ورته کې الله جل شانو دې ماته تاسو ټول عمل کړو توفیق راکړي دا ختم دی الله جل شانو اسد او د ملګری د امور براته کاری سپتا ټول ته الله جل شانو د خیر او برکت ذریعہ وکړي واخر دعوانا الحمد لله دعا کو ان شاء الله د ختم په موقع باندې دعاګانې قبليږي ان شاء الله دعا کوو امين ور باندې وي الله جل شانه سلور زره فرشتي راځي یو حدیث کې راغلي چې ختم په موقع باندې سلور زره فرشتي راځي او یو بل شیخ صحابه شیخ سے مجدا بیان کو ما وی سلور ما دی وی سلور یو روایت راغلي په بل روایت کې راغلي او یا زره فرشتي راځي او یا زره فرشتي راځي او دعاګانو باندې امين محترم دعا غواړو چې اچھا ضرورت ان شاء الله الله نه غواړو الله نه امید ته چې ان شاء الله الله جل شانه زموږ دعاګانې قبلې الحمدلله رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين یا الله زموږ ټول ګناهونه معاف کړي والو ګناهونه به ګناهونه ټول معاف کړي قصدن شوی خطا شوی الله ټول ته معاف کړي نیک اعمال توفیق راکړي د بد اعمالو نه موسی دې بد کردار خلکو موسی دې د بد مجلسونو موسی دې یا الله پیغمبر صلوات و سلام دې سنم د خیر دعاګانې اوسې الله دې ټول حساب کې څومره شرور او فتن او آفتونو مصیبتونو بنا اوسې الله بنا دې راکړي سونه ملګری به روزګار دې الله حلال روزګار او نصیب کې د چار روزګار شته روزګار کې برکت واچي مال کې برکت واچي اولاد کې برکت واچي سونه ملګری قرضداري الله پرونه اخلاص کې ټول مقبول دارس کې فرار اس کې حلال سردا عافیت نصیب کې
یا الله دا څومره ختم وشو یا الله اول نه والا تر اخره پورې د دې ثواب